د امریکې او د ایران چې کم جنگ روان دی نو په هغې کې انډیا هم دې جنگ ته رادننه کېده غواړي او انډیا ته چې دا هم پکې خطره جوړه شوه. په دې باندې به هم بحث کوو او په سینیټ کې د جنگ د بندېدو چې کم بل ورکړی شو په دې باندې به هم بحث کوو. ځکه که تاسو کتلي په سینیټ کې د دې خلاف چې دی یو بل جمع شوی چې په امریکا کې ډېرو کسانو دا خبره کوله چې دا جنگ چې دی دا دې بند کړی شي. یو بل چې دی هغه په سینیټ کې پیش کړی شو چې کله پیش کړی شو نو هغه د ټرمپ په حق ورکړی شو ځکه ټرمپ چې دی دا جنگ شروع کړی او هغه وایي جنگ چې دی دا به تر اخره پورې چلیږي. نو کله چې ووټونه وشو نو 53 ووټونه چې دي لکه 53 ووټونه چې دي هغه ټرمپ واخیستل او 47 چې دی د نور واخیستل چې کوم د جنگ خلاف وو. نو د جنگ په حق کې چې دا خبره وشو چې جنگ چې دی دا به رواني نو ټرمپ چې دی جنگ به اوس جاري ساتي. خو دغه شانتي انډیا چې دی هغه هم دې جنگ ته رادننه کېده غواړي. رادننه کېده دا مطلب لکه ایران دا خبره کړې ده هغه وایي چې زما خلاف کم حدود استعمال شو نو زه به په هغه ځګي باندې حمله کوم. نو چې کوم حدود د هغه خلاف استعمالیږي لازم به هغه په هغه ځګي باندې حمله کوي. نو انډیا چې دی هم دغه کار کړی دی ځکه چې د ایران کم سمندري جهاز چې دی نو هغه د انډیا په حدودو کې چې دی هلته ویشتی شوی دی لکه امریکې چې دی د هغو په حدودو کې د هغو سمندري جهاز چې دی دا ویشتی دی. سمندري جهاز چې ویشتی دی نو په هغې کې 80 کسان چې دي دا مړه دي او 32 کسان چې دي هغه پکې ژوندي راوتلي دي چې اگر بیا د اسرائیل په دغه کې د سریلنکا په حدودو کې چې دی هلته کې کسان راوتلي دي. خو کوم ځای کې چې جهاز ویشتی شوی دی نو جهاز چې دی هغه د انډیا په حدودو کې ویشتی شوی دی. نو د دغه صحافي دا خبره هم کړې د ایران او په انډیا کې چې دی هم کسان دغه شوي دي چې هغو د انډیا حکومت ته دا خبره کړې ده چې تا خپل حدود چې دي د امریکې او اسرائیل له ورکړي دي چې هغه به استعمالوي ځکه چې ستاسو کم ایر ډیفنس دی کم سیسټم چې دی نو هغه دا مزایلونه چې دي دا نشو رادخ کولی چې ستاسو په حدودو کې چې دی زمونږ جهاز ویشتی کېدلو. نو تاسو راته ووایئ چې ایران په انډیا باندې حمله کولی شي که نه شي. خپل رایه چې دی دا راسره لازم شریک کړئ.